ټول کې مخکې خو زه د عوامي نېشنل پارټۍ او خصوصا د میا افتخار صاحب مشکور یم او ورسره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او قابل قدر نمایندګان دلته موجود دي، د هغوی ټول مشکور یم او هغوی ته په خیر راغلی وایم. نن تاسو مونږ ته دعوت راکړ د 23 تاریخ د اسلام آباد کې د لانګ مارچ. نو د پښتنو په سیمه باندې چې کوم صورتحال جوړ دی، خصوصا د دهشتګردۍ او د کم تباهي چې کېږي او په دې کې د پښتنو وینه تویږي، دا زموږ ټولو لپاره یو لمحه فکر دی. دا د اوس نه دی، دا د څو کالو داسې عمده صورتحال دی او پکې ټول کو وجل کېږي نه زموږ غریبانان ملګري د هر یو سیاسي پارټو نه ګوندونو نه ډېر مشران پکې شهیدان شو. دا یو سلسله روانه ده او د دې اوسه پورې داسې سدباب نه دی شوی. څو اپریشنونه وشو او د هغې نتیجه څه روزي نه، او همدغه سلسله اوس بیا دې وخت کې په عروج باندې ده. داسې انتها